او کتاب لیکلی دی چې کوم سړی یا کوم ښځه بد نظري کوي نو په آخرت کې بدوی سزا یې ودته ملاویږي په ورځ د قیامت باندې یوه سزا خدا ده چې الله تعالی به د خپل دیدار ودته ژر نه ښکاره کوي د الله د دیداره به دا ښځه یا دا نارینه محرومه یي څومره غټه بې قسمتي ده چې په ورځ د قیامت یا په جنت کې انسان د الله تعالی د دیداره څخه بدنصیبه یي حالانکه حدیثو کې راځي چې داسې انسانان به یي چې الله تعالی به د خپل دیدار په ورځ کې شل واره ښکاره کوي داسې انسانان به یي چې په جمعه کې به یو واره دیدار الله تعالی ښکاره کوي داسې انسانان به یي چې په میاشت کې به یو واره یي داسې انسانان به یي چې په کال کې به یو واره د خپل دیدار ښکاره کوي او داسې انسانان به یي چې په ټوله زندګي کې به یو واره دیدار ښکاره کوي دا به نو هغه ډېر سخت بدقسمته او ډېر سخت ګناهګاره به یي په دنیا کې چې الله تعالی د خپل دیدار محرومه کړی آیا د خپل دیدار به شي که به دغه منحوس ښځو یا دغه په لکچو کې چې ګرځي د مخالا د چرګې دغه دیدار به شي خو هغه دیدار به شي چې د الله تعالی سره انسان یو واره دیدار وکړي د الله یو واره دیدار شل زره کروڑه واره دیدار په دې دنیا کې هغه حسینه ښځه هغه ښایسته ښځه ښایسته انسان د هغه سره د الله تعالی یو واره دیدار او 15 زره کروڑه واره په دنیا کې د هغه ښایسته مخې دیدار سره نه دی برابر لیکن موږ د الله دیدار پر دې منحوس باندې ورکړو هغه د الله دیدار مې د خپل نصیب سره بد نصیبه کړی او دویم عذاب یې دا دی په ورځ د قیامت باندې چې دا رقم سترګې په ورځ د قیامت باندې سخت په تکلیف باندې او د ډېره تکلیف سبب ژاړي او د ژړا په ژړا کې به د اوښکو بجای کتاب لیکي چې وینه به وي دا سترګې او چې کوم سړی یا کومه ښځه متقي ښځه متقي سړی و الله تعالی ته خوښ انسان او د خپل نگاهونه د خپل نظرو حفاظت وکړي د خپل نگاهونه لاندې ساتي نو د هغه لپاره په آخرت کې دوه انعامات الله تعالی ورکوي په ورځ د قیامت باندې یو انعام خدا دی چې هر واره ښځې تېرې شوي په دنیا کې د دغه مخته یا د ښځو مخته نارینه تېر شوي او دغه سړی د الله د بیرې په وجه باندې د دې ښځو څخه خپل مخ را وګرځوي د خپل سترګې کښته کړي یا دغه ښځه یا دا نجلۍ د دې نارینه څخه د خپل سترګې را وګرځوي او دا سترګې کښته کړي نو الله تعالی به د هر واره په عوض کې یو واره خپل دیدار ښکاره کوي الله تعالی دې موږ ته رانصیب د خپل دیدار به الله تعالی ونصیب کوي په هر واره چې د ځان کتلې په دې دنیا کې او دویم انعام به دی چې دا رقم سترګې چې دا محفوظ کړي د ښایسته موخه څخه که نارینه او که ښځې په ورځ د قیامت به دا سترګې ژاړي نه بلکې و الله تعالی ته به دا رقم خولې په خندایي او دا رقم سترګې به الله تعالی ته پورته وي او رونقداره به وي او دا مخونه به سپینې و الله تعالی ته لکه مخکې حدیث چې ما ورته وویل چې کومې سترګې به په ورځ د قیامت ژاړي او کومې سترګې به نه ژاړي